زموږ بره وختو زموږ سره داسې یو سور ټوکې قاري صاحب سره دی، ما سره سپین ټوکې دی، نو واړه بر نه وي چې بره موږ پسې مه راځئ، ګورې موږ چاندې نه ورکوو. نو دا څه وجه ده د خلکو چې دی دا چانده ډېر زیات ګران کار دی. دا خبر ما باندې دغه ولګېده، خو بهرحال مایي به چې کومه خبره د الله رضا دپاره شي نو هغې کې بېرته هر څه وړی شي. بلډینګ خبره کوله، تاسو اوس اسټیمیټ معلوم کړی چې په دې څومره خرچه راځي او دې وخت کې ستاسو استطاعت یا ستاسو توفیق څومره دی؟ یاره دې باندې خو موږ دغه کړی تقریبا 6 लाख روپۍ پې تقریبا راځي. ښه کاري زیات خو د ضرورت مطابق که چېرته طالبات د لرې نه راشي او هغو ته تګ راتګ کې مسله یو ګرانه او تګ راتګ نشي کولی نو بلکل هغو له موږ رهایش ورکوو څومره چې محدود مقدار کې. نن فارغیږي طالبان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان ګلونه. نن فارغیږي طالبان ګلونه، نن فارغیږي طالبان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان ګلونه، پګړۍ مبارکی مور او پلار توایم، داسی هر یو رشتہ دار توایم، داسی هر یو رشتہ دار توایم، داسی هر یو رشتہ دار توایم. ټول دی د خپل خپل خاندان ګلونه، ټول دی د خپل خپل خاندان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان ګلونه. نن فارغیږي طالبان ګلونه، نن فارغیږي طالبان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان ګلونه. نن ښایسته دستار بندي درونو، دا طریقه محمدي درونو، دا طریقه محمدي درونو، دا طریقه محمدي درونو. ورلا راغلي د خپلوان ګلونه، ورلا راغلي د خپلوان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان ګلونه. نن فارغیږي طالبان ګلونه، نن فارغیږي طالبان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان ګلونه. پسر یې سپین سپین دستارونه خوند کا، هم یې په غاړه کې هارونه خوند کا، هم یې په غاړه کې هارونه خوند کا، هم یې په غاړه کې هارونه خوند کا. دی دا سنبل او دا ریحان ګلونه، دی دا سنبل او دا ریحان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان ګلونه. نن فارغیږي طالبان ګلونه، نن فارغیږي طالبان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان ګلونه. یسعى لمن حافظان جوړ شوي، پکې د ډېر ښکلي قاریان جوړ شوي، پکې د ډېر ښکلي قاریان جوړ شوي، پکې د ډېر ښکلي قاریان جوړ شوي. خوشحال پرواړه استادان ګلونه، خوشحال پرواړه استادان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان ګلونه، پګړۍ تړي ښکلي ځوانان
نن فارغیږي عالمان ګلونا نن فارغیږي عالمان ګلونا پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا په تمام کلي کې سیالي جوړه ده خدای ګو فضا د پسرلی جوړه ده خدای ګو فضا د پسرلی جوړه ده خدای ګو فضا د پسرلی جوړه ده دی په شاهد خوشحال پرواړه استادان ګلونا خوشحال پرواړه استادان ګلونا پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا نن فارغیږي عالمان ګلونا نن فارغیږي عالمان ګلونا پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا پګړی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم استاد قربشف الله پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم حقیقت دی چې نن سبا زمونږ په دې خاوره باندې چې څنګه دا سپرلی دی او ونې ګل شوي دي او میوهدار بوټي چې دي نو هغه به اوس میوې ټوکوي ګلونه چې دی هغه تیار شوي دي دغه شانتې ضلع شنګله کې او بیا خاص کر په پورن کې نن سبا یو باغ و بهار جوړلی او د دینی مدارسو پروګرامات چې دي هغه جاري دي او الحمدلله زما دپاره دا خبره ډیره د فخر ده چې په دغه پروګرامونو کې باقاعده طور زما شرکت کیږي په دغه نړ کې موږ دې ټایم کې په چاګم کلي کې ناست یو او دلته په مدرسه دار ارقم کې ډېر ښکلی پروګرام وشو پروګرام به تاسو کتلی وي موږ لایو مو چلو بیا هغه موږ ریکارډ هم کو نو تیر کال هم دغه مدرسه کې یو دستربندي کړې وه چې زه راغلی وم او څه کالې بیا زموږ شرکت پکې وشو موږ سره د دغې مدرسې مدرس مولانا فرمان الله صاحب موږ سره موجود دی ورسره به خبرې کوو په دې ننني پروګرام باندې السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ ټولو ناول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو یو پیدا بیا موږ له موقع راکړه او دغه ښکلي پروګرام ته تاسو راوستمه کوم پروګرام چې نن وشو د دې په هکله به تاسو څه وایئ بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ناول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته کې رالی او موږ له ټایم راکړه او دلته کې دا معزز علما کرام راغلي وو هغو خپل د زرینو خیالاتو اظهار کو او خطابات یې کول نو تاسو خپل د کیمرې په ذریعه باندې چې کوم خلک دلته کې نو شریک شي تاسو دا پیغامات هغو ته مو رسول الله دې تاسو له جزای خیر درکړي تاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوو تاسو وکتو او ماشاءالله ډېر ښه پروګرام او په ډېر ګڼ تعداد کې پکې خلکو شرکت وکړ الله تعالی دې ټول خوشحاله کړي دې ننني پروګرام کې موږ سره حافظان هم او ناظري والا ختم والا طالبانو نو موږ سره نن الحمدلله 9 حافظانو چې هغې قرآن مجید مکمل کو نن ختم وکړو او 19 موږ سره ناظري والو تجوید والا پکې یو کس موږ سره دا ټول تعداد موږ سره نن په دې پروګرام کې 29 واړه چې دي هغه فارغه شو او دې علاقې له دې مدرسې ورکړو او د دې نه مخکې هم د دې مدرسې په دې علاقه کې ډېر خدمات دي سینکړو ناظره خان چې دي هغه د مدرسې دي د کلي له ورکړي دي علاقې له ورکړي ډېر زیات تعداد کې هغه موږ ریکارډ کې محفوظ نه دي ساتلي البته حافظان چې څومره دي نو تر د اوسه پورې دې مدرسې چې دي تقریبا 44 حافظان دې مدرسې ورکړو او هغه حافظان چې د دې نه فارغ شي دي او دلته کې ابتدا کړو الحمدلله هغه به مخکې تللي مدرسو ته تللي او اوس څوک علما دي مفتیان دي او د دین خدمت کوي په مختلفو شعبو کې لګیا دي الحمدلله حیثیت مدرس تاسو په دې کې مدرس یې او ما پته ده د مدرسو تنهاګانې ډېرې کمې وي دلته څومره ټایم پاتې شوی کار څومره مشکل دی آسان دی او مستقبل کې څه ګڼئ چې یاره څه به وکړئ دې خاورې دپاره نو زما خو دې مدرسه کې تقریبا 2017 کې زما فراغت شوی دی او د هغې نه په دې خو زه دلته کې مدرسه کې یم اول دلته کې ما ناظري کلاس او قیدي کلاس د هغې نه وروسته اوس تاسو په علم کې به موږ دلته کې بناتو مدرسې سټارټ هم اخیستی دی او دا دویم کال دی چې هغې کې الحمدلله ډېر په ښه طریقې سره هغه سبقونه وویلی شو نو اوس هلته کې بناتو مدرسه کې چې دی پړهیي کوم او شکر الحمدلله بس
دا رزق او دا سهولیت او دا ټول خو د الله په لاس کې دي. نو شکر دی الحمدلله هغه هر څه الله تعالی پوره کوي او مخکې به هم انشاءالله العزیز دغه مدرسه کې به یو او دلته کې به الله تعالی چې څومره د الله نه مقرری او څومره الله تعالی توفیق راکاو او څومره الله زموږ نه د دین کار اغوسته دلته کې به انشاءالله درس تدریس سره به منسلک وکړو. مننه. مدرسه تاسو پروس کال شروع کړې وه، څه کال ستاسو دویم کال دی، څومره پروموشن ستاسو شو؟ زه به دا ووایم تر کوم حده پورې ورسېدی او اوس یا را روان وخت لپاره که چېرته رهایش بندوبست کوئ یا به ممکن وي در سره؟ نو بناتو مدرسه خو موږ الحمدلله پروس کال د هغې افتتاح کړې وه او په موږ بس بالکل د بنیاد نه شروع کړې وه او پروس کال موږ ابتدا هم کړې وه او جو اوله درجه موږ سره صرف یو هغې کې موږ سره 15 ماشومانې وې او دې کال بس هغه هم پروموټ شوې، دویمې درجې ته شوې. نو اوله درجه ورسره شوه، دویمه شوه، 2 درجې وې. نو موږ سره دې کال ټوټل او دریمه درجه ورسره وه. نو تقریبا 30-35 ماشومان موږ سره دې کال وي او ډېر په ښه طریقې سره ماشاءالله هغو سبقونه وي او د هغې دلیل چې دی چې زه هم په ښه طریقې سره وي. پروس کال د وفاق امتحان و زمونږ، نو الحمدلله هغه ریزلټ ډېر ښه راغلی و، ښه نمبرو سره هغه ماشومانو هغه امتحان پاس کړی و. حالانکې دلته کې ماشومانو ته غټه مسله ده اردو نه ورځي او د اردو نه ناخبري، عربي هم هغه متوجه نه وي. موږ په پښتو کې سبقونه یو اوریم په پښتو کې، خو بیا هم الحمدلله هغه سبقونه یې داسې بهترین طریقې سره ویلي چې په اعلی نمبرو سره هغو خپل امتحانات پاس کړو. دې کال هم الحمدلله زموږ دا مدرسه چې ده دار ارقم للبنات موږ له د وفاق حال لا کړی او د پرون دا ټول مدارس چې دي هغه طالبات ټول دلته کې راتلو امتحان یې ورکړو، ډېر په ښه طریقې سره هغه امتحان هم وشو. نو را روان کال لا انشاءالله العزیز مخکې چې د طالبات ځي نو موږ به سره یو درجه زیاته ورو انشاءالله او کوشش به کوو. د هغې دپاره د رهایش خبره تاسو وکړه، نو رهایش خو داسې وفاق د طرف نه هم هغه وایي چې رهایش چې دی هغه نه دی پکار زیات، خو د ضرورت مطابق که چېرته طالبات د لرې نه راشي او هغو ته تګ راتګ کې مسله یو ګرانه او تګ راتګ نشي کولی نو بالکل هغو له موږ رهایش ورکوو څومره چې محدود مقدار کې. او زما دا چې دی نو ټولو ته دا دعوت هم دی چې دلته کې دې مدرسه کې الحمدلله تاسو وکتو هر کال دې نه طالبان چې دي هغه فارغېږي، حافظان دې فارغېږي او په سینکړو ناظره خان چې دي هغه د دې ځای نه فارغېږي. ډېر په ښه طریقې سره د استادان محنت کوي، الله پاک دې ورله جزای خیر ورکړي. دغه شانې د بناتو دا مدرسه ده نو هغې کې هم ډېر ښه محنت کېږي. نو زما ټولو ته دعوت دی چې دې مدرسې ته هم خپل ماشومان او دغه بناتو مدرسې ته هم څنګه چې د هلکانو علم د هلکانو حق دی داسې د جینکو هم حق دی، نو چې موږ دا خپل بچي هلکان هم او جینکۍ هم د علم د زیور نه راسته کړو. نو ټولو ته زما دعوت دی چې خپل ماشومان مدارسو ته راوړي. د دې ټایم کې موږ سره مخاطب دی د دې مدرسې محتمم مولانا اکرم الله صاحب. محتمم صاحب تاسو نه خو سمپل او ساده تپوس دا دی که نه تاسو څنګه خپل تقریر کې وي چې یاره بار لاړم مسافرو ته لاس نیو یا کولکانو ته لاس نیو چې یاره مدرسې سره هسې زم دا کار ډېر ګران نه دی لکه کله کله به ستاسو زړونه هم راځي چې یاره دا بوج مې راغستی دی په سر مې ښودی دی خلکو ته یم چې چندې راکوي او مدرسه چلوم ذمواري ډېره ګرانه نه ده، دا څنګه منیج کوئ تاسو؟ نو زه خو ستاسو شکریه ادا کوم چې الله تاسو راوستئ دې پروګرام کې د شرکت توفیق درکړه. دا ستاسو هم د سعادت خبره ده بلکل چې داسې دیني مدرسو ته تاسو ځئ او هلته دا یعنې کوم خلک چې نه راغلي دا مخکې هغو ته شیر کوئ، دا ډېره د ثواب خبره ده، د دین اشاعت دی او الله یې تاسو له نور توفیق هم راکړي. بهرحال د دین دا کړۍ داسې ده چې د دې بنیاد ایښودی شوی په قربانو باندې دی. موږ چې د صحابو قربانو د انبیاو قربانو ته د صحابو قربانو ته وګورو چې هغو خپلې وینې چې دی توی کړلي دپاره خپل بچي قربان کړلي، نو هغه قربانو ته چې موږ وګورو نو موږ دا لږ ونې اذیت حقیقت دی چې چانده کول ډېر ګران کار دی، ځکه چې یو سړي نه 2 روپۍ غواړي نو هغه ځینې وخت کې مسکیم شي، سړی ځان لږ ونې شرمېده شي چې یاره دا ځینې وخت کې سړی داسې بله زموږ یو دغه پسې تلو بره دې غره ته زموږ یو حافظ صاحب هغه خفه شوی نو هغه پسې چې تلو نو هغه چې زموږ بره وختو زموږ سره داسې یو سور ټوکې قاري صاحب سره دی ما سره سپین ټوکې نو واړه بر نه وي چې بره موږ پسې مه راځئ ګورې موږ چاندې نه ورکوو. نو دا څه وجه ده د خلکو چې دی دا چانده ډېر زیات ګران کار دی. دا خبر ما باندې دغه ولګېده خو بهرحال مایي به چې کومه خبره د الله رضا دپاره شي نو هغې کې بېرته هر څه وړی شي، خو چې کومه خبره کې ستا خپل نفسي دغه شي نو د نفسي خواهشات چې دی یقین وکړه چاندې بلکل چې دی د هغې نفس دا نشي برداشت کولی، خو لیکن د الله د رضا دپاره چې شي نو د الله د رضا دپاره مسلمانان ډېر ډېر قربانیانې ورکوي
او هغې باره کې چې دا مونږ محسوسېږي راته خو به الله پاک اساني راولي دعا غواړو چې الله دا خو ستا رضا لپاره خیر دی خلک څه وایي هر څه کوي برداشت کوو برداشت کوو ٹھیک او نو خو ماشاءالله جو الله پاک مدرسه ډېر ښه طریقې من چلی والله چې زما ته اهتمام حواله دی منډه ترله وهم مناسب الله دې ماته توفیق راکړي او د اهتمام محتمیم سره سره لاندې کسانو هم ښه دي الحمدلله د دوی ډېر عزت خاص کر خپل ورور قاري صاحب د فرمان قاري صاحب او د عرفان قاري صاحب اوس نوی راغلی دی زموږ سره بل سید الله مولانا صاحب دی د دغه د چورانو نو هغه ماشاءالله موږ سره ډېر تعاون او ډېر په مدرسه کې لکه داسې خپله حسابوي دا که دا مدرسه چې د دوی او دو د دې معاونین او مشران نو دغې زه ډېر زیات شکریه د الله نه ادا کوم د بلډینګ خبره کوله تاسو اوس اسټیمیټ معلوم کړلی چې په دې څومره خرچه راځي او دې وخت کې ستاسو استطاعت یا ستاسو توفیق څومره دی یاره دې منې خو موږ څه دغه کړی تقریبا 6 लाख روپۍ پې تقریبا راځي ها او هلته به تقریبا ما د هغه ځای نه 4 लाख روپۍ راوړي ها نو موږ وی دا 2 लाख روپۍ به دلته الله به پیدا کړي انشاءالله موږ شروع کړو دا معامله چې ټوله الله پاک چلی موږ دا چاندي دغه موږ ځکه وکړو چې د خلکو په کې حصه وشي نور دا معاملې الله چلی او موږ منې رالي نو موږ د دا یقین جوړ اراده ستاسو سره بره تاسو څه شروع کړي دي دا څه جوړوي پر انشاءالله په الحال خدا دې چې دغه د کمرې دي دغه د درسګاه دپاره چې کمرې جوړو زموږ اراده دا ده چې راکال موږ اوله درجه شروع کړو او د مخکې د علم سلسله د کم د بناتو موږ سره شته خو د بنینو شروع کړو انشاءالله او دغې دپاره اراده د الله دې وکړي الله دې اساني راولي مننه زموږ به دعاګانې در سره انشاءالله صحیح د الله پاک بس خوشحاله ساتي مننه مولانا صاحب زموږ دعاګانې به در سره قدرمنو کتونکو تاسو پروګرام وکړه زما امید دی چې پروګرام به تاسو خوښ شوی زموږ به دا دعا وي زموږ د ټولو دا دعا به کوو چې الله پاک دې ټوله شانګله بلکې ټول عالم ټوله دنیا او ټول پاکستان داسې په دې علومو باندې تر و تازه ساتي منور ساتي خپل کور به شکر الله ته ورکړي اجازه ته وګورئ همدم چې وي د لوی الله په امان